أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. د سورة کهف 15 نمبر آیت ته او 15 سپاره ده. د دین مخ کې آیتونو کې هم مثال ذکر شولو د مالدار خلکو چې مالدار انسان کافر وي او د مؤمن غریب مثال ذکر شولو. هغه اوله طریقه و د منکرین د اصلاح لپاره د دې ځنه چې د منکرین د اصلاح لپاره دویمه طریقه شروع کیږي چې د منکرین د آخرت نه، منکرین د قران نه، منکرین د پیغمبرانو نه علیهم الصلوات والتسلیمات او منکرین د بعث بعد الموت نه د دویم ژوند نه منکر خلق هغه د اصلاح د لپاره دویمه طریقه ذکر کړي دي چې فرمایي چې د مال او اولاد چې دي او نور دنیوي شان او شوکت دا حقیر دی، سپک دی، د آخرت په مقابله کې لک وخت د پاره دی، آینده نه لري. پرونم چې مثال ذکر شو پم دی باندې او مسله د کوم ځای نه روانه ده؟ هغه ځای نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مالدار خلک رااله کافران چې ته د خوار غریب خلک ځان سره مکه نه و. اوس قران کریم خو مونږ یو چې فصیح بلیغ کتاب دی، هغه کتاب دی چې د ناجوړ علاج کوي. هغه خلک چې د مالدار خلک چې د پډې تکبر نشکر غلیو، اوس قران کریم د دې د اصلاح طریقې ذکر کوي په قلاره چې دغه خلک د تکبر د نشي نه ختم شي، دا نشت نوباس قران کریم دغه کافرانو متکبرینو نه یو طریقې ذکر کړ په مثال کې پوي کړل. ځکه فصیح بلیغ کلام خبره هغه ده چې هغه په سروسته سره مثال ذکر کې د سړي ماغزه په خلاص په خبره باندې. نو قران کریم خو فصیح بلیغ کتاب دی، د اوس دویمه طریقه د هغه اصلاح د پاره ذکر کوي چې نبی له صلوات و سلام د دنیا مثال ذکر کا چې تاسو خو چې د دومره نشک پراتی تکبر کوي، فخر کوي، دا د دوه وجو نه کوي چې یو د اولاد د قوم د ډیروالي په خاطر باندې لکه څنګه چې مخکې ذکر شولا ابل مثال کې چې دغه دورونه چې یو کافر او بل مسلمانو چې د کافر او ته پیغور ورکو چې زما اولادم ډیر دي، مال دولت هم را سره ډیر دي، ا مسلمان مؤمن چې دی هغه ته نصيحت کول خو د باندې اثر نه کوي ځکه کافر ده. دغه شانته اوس په دې مثال کې ذکر کوي ورته چې دا مال دولت دنیا دولت او اولاد چې دی الله و چې دا د دنیا یو زیب و زینت دی، یو خایست یو ترتیب دی د دنیا چې روان دی. چا سره په دنیا دولت وي، د چا به اولاد وي، د چا به نوي، خدا د الله په حکمت ته په دې کې بس د دنیا په مده باندې روانه کړی چلیږي. خو نبی له صلوات و سلام د خلکو ته وایي چې د دنیا باندې مغرور کیږي، ما غاوره کیږي ما په مال دولت په اولاد باندې. د دې مثال د دنیا د سې دی الله پاک فرمایي دی آیاتونو کې مثال ذکر کوي چې لکه څنګه الله وایي موږ د اسمان نه اوبره اورو، هغه کوم وچ ازمکه چې د چاغې ته د ولونه او بنخيږي لکه غرونه شولو نور غټ غټ غونډېګان چې پاغه د پاسه فصلونه باغونه چې وبکیږي الله وایي باران را اورو پاغه سره خسته د ازمکه تکش نش روسته چې دی دا همیشه د پارشنه نه دی، پس روسته خزان راځي، دا خزان چې خپل وخت دا ورسیږي به ورپسې خزان راشي، هغه شنه فصلونه به زړ زړ ووري د زړېدون روسته وچ کلک شي
حشیما تزروه الرياح الله وی حشیما زره زره نور په ولګي د دې نور په خاطر باندې فصلونه چې خلک وخلي غنم اوري بیا غه به غوبل کې خلک اغه لول غنمونه به واړه واړه بوست نه جوړ شي دا الله وی دا ختم شي دغه شانته هوا په راشي دغه په ځمکه باندې چې کوم شي دا هوا دا شي ویسي الله وی بعینه د دنیا د جن مثال د قشه دی یو سړی نو ګوره لکه څنګه چې مثال فصل نو او بیا الله پاک پیدا کو شین شلو زیړ شلو اوري بل شلو هغه ختم شو لا خبره ختم شو د قشانت انسان نو الله وي مونږ پیدا کو داغه نرست د خپل یو زیت رسیږي هغه نرست په مرګ راځي هر څه مرګ سره د پاک شي لکه څنګه چې دا فصل چې دی د لو سره د درد من سره سره پاک شي د قشانت د دنیا ژوندم دی که هر څومره پتا سو غرور کوي کبر کوي په الله پاک فرمایي چې دا به ورځ داسې ختميږي لکه څنګه چې دا باران باندې فصل شین شي او بیا دا فصل ختم شي د دنیا ژوندم داسې ختمېدو والا دي راشي والباقيات الصالحات اغزيتا اخرت اغه نه ختمېدونکې ژوند چې دی اغه ته داسې فصل وکړي الدنيا مزرعه الاخره دنیا یو کرونده د اخرت د پاره چې کوم شی دی په کې کړل التبه بیریبي نو کوم مثال ګلان دي کړلی التبه ګلان وخلی او که اغزی دي کړلی التبه اغزی وریبي او دا به خبر نشته چې دلته دي اغزی کړلی ولته ګلان وریبي نه کوم شی دی چې کړل بس هغه به تکي په دنیا کې دا قانون دی چې کوم شی دی کړل هغه د تکي مړه دی وکړل مړه منګو تاسو اوسه پوری د مڼې په ونه کې دوړانه دلی دغه شانته هر شی چې کړل هغه فصل بدته میوه به تماغ درکې الله وای اخرت نه ختمېدون کې ژوند لپاره راشي په دنیا کې چې دی داس یو کار وکړي چې التمو په کار راشي نیک عمل وکړي صالح عمل وکړي چې هغه باقی پاتې کېدون کې کار دی یعنی د دنیا ژوند ختميږي خدا کوم عمل د چکړې دا نه ختميږي دا بدر باندې ورسي به التراتويږي که ښه عمل دکړي که خراب عمل دکړي رست آیتونو کې بیدار راځي چې دا عمل نامې به تقسیميږي دا نیک عمل او بد عمل دکړي په دې دنیا کې تا نه به یې خو عمل نامه کې لیکل شوی دی او دا التبه عمل نامې هر سړي ګوري به بچي وخی رست آیتونو کې بیدار راځي چې افسوس به خلق کوي نو په دې آیت کریمه کې د دوه آیتونو کې چې د مثال ذکر کوي الله پاک د دنیا د ژوند د هغه سره چې مثال د فصل شي او فصل چې دی هغه به ختم شي خو به الله پاک فرمایي چې اے منکرینو اے د آخرت نه منکرینو اے د باس بعد الموت نه منکرینو کافرو خلقو و چې د دنیا حقیر جن باندې سپک جن او پانی جن باندې د حق نه مخ ماړه او چې هغه قران دی پیغمبر دی او آخرت ورځ ده آخرت لون کې الله سره بستاسو ملاقات کیږي دا غنه مخ ماړه وي الله وي تاسو دې مثال ته اوس ګورئ الله وضرب بیان ک اے نبی علیہ السلام لهم دغ خلقتا مثل الحیات الدنیا مثال د ژوند د دنیا وته بیان کا کما ان پشان د اغوبو دي انزلناه چرا ورو منګه د غوب من السماء د اسماننا فاختلطوا نور اوټو کیږي به په دې ابو سرا نبات الارض بوټي د زمکی بوټي را اوټو کیږي راشنشي فاصبح اغه وخت ورسیږي فاصبح بشي دغه فصل چې د بوټي بشي هشیمن وچ زره زره شي بیا تزروه الرياح او الوزوي هواګانې دی لره هوا پراشي استدا ختم کی اغوال غازی به پاک صفه پاتش د قشانت د دنیا ژوند هم دغه سیدي که تاسو فکر پلاران زمونږ استاد نیکونه سشل آدم علی السلام سشو چې یو پلار نه پیدا ومنګ تاسو اغه خلص شلال بس ختم شول الله وي وکان الله دی الله پاک علی کل شیء په هر شی باندې مقتدر قدرت لرونکې المال والبنون زینت الحیات الدنیا نو اوس په دې آیت کریمه کې دو اجزاګان ذکر کوي چې دا سبب د غرور او د کبر دی انسان دو شیانو ډیر دوکه کړی دی د دو شیانو په وجه باندې انسان د تکبر په نشه کې کله کله پروت یو مال دی او بل اولاد دی مال سبب څنګه د کبر دی مال چې دی سبب د دې د وجه نه د کبر دی چې مال چې دی د دنیا زیب او زینت په جوړي
مال چې د پیدا کړلو بنگلو کې به خلکو سره مقابله کې مال د پیدا کو په گاډو موټرو کې به خلکو سره مقابله کې مال د پیدا کو په سودخوري او په د نورو شانو ګناه کې به خلکو سره مقابله کې نو دا سبب د کبر شلو دنیا دو مخلري لکه څنګه چې مخکې موږ دا خبره کړې و کله دنیا د قارون شي کله انسان د پر دنیا د عثمان غنی شي عثمان غنی د غوند دنیا انسان ته د فلاح او د کامیابی ذریعہ شي او د قارون غوند دنیا او مال چې د هغه د جهنم سبب جوړ شي الله دې موږ تاسو د عثمان غنی هغه سبب موږ تاسو ته جوړ کړي د دنیا نو دغه شانت اولاد دو سبب لري دو مخلري کله اولاد چې د صدقه جاریه شي تا د پر کله چې د اولاد چې د انسان د پر غضب او قهر او تاوان وګرځيږي هغه انسان هغه اولاد چې مثال پلاري په صحیح طریقې سره لوی کړي په حلال لوی کړي به د لپاره صدقه جاریه شي نیک کارونه کوي پلار ته ثواب رسیږي او کله چې انسان د خپل اولاد نه خبره شي به د لپاره قهر غضب او به د مرګ باندې به خوشحاليږي دات نه به جوړ شي الله دې زموږ استاد د ټولو اولادونه موږ تاسو د لپاره د خیر او د فلاح ذریعہ جوړ کړي الله دې نیکسالي نیکامل کې موږ ته دعا کوو نو ځکه الله پاک فرمایي په دې آیاتونو کې چې دو شیان چې د دې په وجه انسان قبر کې غورځيږي یو د دنیا په وجه باندې او بل د اولاد په وجه باندې ځکه انسان قبر کې غورځيږي چې التزور طاقت دا خلق ته خي او دا زور طاقت سبب د ظلم دی او ظلم دی چې کو شي ته نه جوړ شو ګناه ته نه جوړ شو قبر ته نه جوړ شو لکه څنګه چې هغه مخکې مثال کې دورونه ذکر شو چې یو بل ته پیغور ورکول ورته چې ما سره مال هم ډیر زیات اولاد هم ډیر زیات او ته مسلمان او مسیح سپیره غونډه ګرځي په دنیا کې التبم سپیره او التبم سپیره نو دیږي کې وزغه مثال ذکر کوي چې مؤمن مسلمان کې غریب وي هغه ادا سي عمل کړي دي چې دنیا کې مالدار دی آخرت کې مالدار دی او که ظاهرا په اولاد باندې مالدار یا په پیسو مالدار د اسم پنا کې دن کې د ختميږي آخرت چې هغه به بقا هغه شی چې مثال مسلمانې کوي د آخرت ته باقی پاتې کیږي ځکه فرمای المال مال چې دی والبنون زامن زینت الحیات الدنیا دا خاص د ژوند د دنیا دی اول باقیات الصالحات والباقیات باقی پاتې کیدونکې الصالحات نیک اعمال دي خیر دا ډیر غوړه دي عند ربک پنيز د رب دستا ثوابن په لحاظ د ثواب سره وخير او ډیر غوړه او بهتر دي عملا په اعتبار او په لحاظ د امید سره دي چې باقیات صالحات نیک عمل کوم دي دغه کې احادیث ډیر شي قسمه احادیث دي د مختلفو راویانو نه روایت کړي شوی دي چې څه مراد دي ځنه علما کرام فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دا ذکر کوي چې د دې کې نبی رسول الله دا بیان کړي چې هغه نیک عمل چې دي باقیات صالحات چې باقی پاتې کیدونکې دي سبحان الله الحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم دا پنځه شیان هغه دي چې دا څوک بار بار وای ډیر وای دا باقیات صالحات هغه نیک اعمال چې دا به سره باقی پاتې کیږي به نور احادیث کې مدار راځي چې نبی له صلوات و سلام د دې نه مراد چې دی ادا غسته دي چې هر نیک عمل لکه 15 وخت منشل روزه زکات حج قران تلاوت ذکر اذکار دام پکې داخل دي وغم پکې داخل دي ټول نیک عمل چې دا پدې کې داخل دي چې هغه د الله په در کې قبول شي او کله د الله په در کې قبول شي چې کله د شریعت په طریقه وکي او د الله رضا ده پاره وکي بس دا نیک عمل دی دا به سره باقی پاتې کیږي نور دا دنیا ما فيها ارشد دا بدل ته پاتې شي موږ تاسو سره به دغه باقیات صالحات نیک عمل به التر سره نو ځکه و چې خیر دا بهتر دی نیک عمل عند ربک پنيز د رب دستا ثوابن په لحاظ د ثواب سره و خیر او ډیر بهتر دی الله پنيز د رب دستا عملا په لحاظ د امید سره چې امید زموږ استاد هم دغه دی چې دا مسکو دي د خاطر چې امید هم دي چې دا الله قبول کړي جنت بدله کړي راکې دا مطلب دی و یوم نسیر الجبال د قیامت احوال د دې څخه ذکر کیږي او فرمای چې دا وشتم اتهشتم او نه وصل وختم اتسل وختم نه حاصل وختم انبر آیات د دې آیاتونو کې چې د تخویف اخروی ذکر کوي
منکرین ته چې تاسو خدای آخرت منکر تاسو راشي وزدازي وګورئ چې الله پاک څه فرمای هغه ته ویره ورکه زورونه ورکه چې د قیامت ورځ در پسې روانه ده حساب کتاب در پسې روان دي عمل نامې بدر کول کیږي دې ته لږ فکر وکړئ په دغه د دنیا په نشه کې مو غورځيږي راشي هغه آخرت د لپاره تیاری وکړي چې کامیاب شي نو په دې خاطر باندې ذکر کوي چې د دنیا غرور او د دنیا مینه محبت چې د سبب د عذاب اخروی دی کله کله انسان د لپاره عذاب د آخرت جوړ شي تنه نو په دې خاطر تاسو دغه ما اوري د حق نه مخ ما اړوي فرمای و یوم په هغه ورځ باندې نسیر الجبال چې روان بکړو منګه الله وی غرنه روان کو وتر الارض تبغوري اي انسان الارض زمکا بارزتن لغړه بولاړي ډنګرا لغړه صاحب بولاړي حدیث کې دا آیاتونو کې نور آیاتونو کې دا راځي الله پاک فرمایي چې وتر الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب الله پاک فرمایي چې دا غرونه به د شي چې د اوریزو غوند په هوا کې چلیږي را چلیږي دا قران کریم چې وایي چې د ازمکه به لغړه پاتې شي پاکه به پاتې شي چې غر ته جکلو د شګي غوندې به الوزي د وریځ غوندې به په اسمان کې ګرځي دا وری بوټي به ختم شي چې غر او کاګلې کیږي نو ونه به پاتې شي ونه نه پاتې کیږي نو الله وایي د ازمکه به د اوار شي په خو به خلکو ویل وجه د سبا او د سبا اوار شي ازمکه چې په مشرق کې اگې کیدي او په مغرب کې بخکاره کیږي دغه ځکه ته مراد ده الله پاک فرمای وتر الجبال وتر الارض اے انسان تب وګورز مکا بارزتن لغړه صاف صفاب وګورز مکا غرون بتنه په اوا کې چلیږي اوریز غوندي وحشرناهم الله وی جمع بكم منغا دا ټول خلق ک مسلمان دی ک کافر دی ک مؤمن دی ک منافق دی هر شی چې دی دا ټول منغا جمع کو فلم نغادر الله وی پری بنو د منغا منهم د دوینا احد هیڅوک به پری نو د منغا لکه د اولنو خلقونه د ادم علی السلام نه شروع د تر اخرنو خلق پورې ټول به پدې کې ولاړی د قیامت پورز باندې به راجمع کو الله وی وعرضوا اولان دي بکړل شي علی ربک رب دستات اے نبی علیہ السلام صفا صفنا قطار او دا نور آیتونو کې راځي یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان وصفنا بولاړي د اول اسمان نه به ملائکه راش انسانان او پیران به د منس کې وي د اول اسمان ملائکه براشي ګرځا پیروت نه ودرېږي دویم اسمان ملائکه براشي داغه نه روسته به ولاړي سپونه نو وصف به جوړ کړي شي نو د دینه به سوګو تختی هیڅ چا کې به دا طاقت نشته د جاغه د دې نه تختی الله پاک فرمایي چې دا خلق را جمع کو هیڅوک به پریدونه منګه صفونه به نه جوړ کو الله وی لقد جئتمونا دوی ته به ویل شي چې په تحقیق سره راغلی تاسو مونږ ته کما خلقناکم لک څنګه چې اول ځل سره مونږ لک څنګه چې مونږ پیدا کړی تاسو اول مره په اول ځل باندې تاسو خو ګمان کولو کړی چې ځل مونږ مړ شو به مونږ څنګه را پاسه الله وی وسراله ما ته کرانه د قیامت پر بوته وي بل زعمتم بلکې تاسو ګمان کولو الله نجعل لكم چې هیڅ کله به مقرر نکړو مونږه لكم تاسو د پاره موعدا نیټه تاسو دا ګمان کولو چې بس لاړو ختم شو به به دا را پاسېدو نیټه نشته دی وخت به نشته دی به دوباره مونږ نشو ژوند کېدل الله وي تاسو خدا ګمان کولو وس وته چې کله سبندي برابر شو عمل نامي واستقسمه وته ووزع الكتاب کې به خود لشي عمل نامي پلاسونو دغه خلکو کې دا کوم ټول انسانان کې نیکبخت بدبخت ټول انسانانو پلاسونو کې به عمل نامې کې خود لشي فتر المجرمین او بغوري مجرمین خلق مشفقین په داسې حال کې چې یریدون کې به مما د هغه سنا فيه چې په دې عمل نامه کې لیکل شوی ويقولون وای بدا مجرمین خلق یا ویلتنا هاي افسوس دې مونږ لرا مال هاذا الكتاب سشوی دی په دغه عمل نامه باندې لا یغادرو چې پریخ نه دا صغیرتن ولا ګنا ولا کبیرتن او نغټه ګنا الا احصاها مگر حساب کړی دا ټول حساب کړی دی نه ولا ګنا پریخ نه غټه ګنا دا ټول موږ په حساب کړی دی به التبدا مجرم چغي وخی الله وی ووجدوا بمومی دغه مجرمین خلق ما هغس عملو چې کړی دی کوم عمل کړی دی په دنیا کې حاضر بوي دیتا
حاضر به وګوري په خپل سترګو باندې الله وی ولا یظلم او ظلم بنکي ربک رب دستا احدن په هیڅ باندې چې چا ګناه کړی نه او غیر ورپسې لیکلی نه الله پاک په چا باندې ته ظلم نه کوي که هر سره جهنم ته لاړو په خپل ځان ظلم کړي په دنیا کې یا کفر کړي شرک کړي ګناهونه کړي دغه په خاطر بتلې نو دې ځکه تنبيه او خبرداري هم ورکړل شو د قیامت احوال ذکر کړه په دې خاطر باندې چې ګوره هیڅ یو انسان دا فکر نه کوي چې زه دنیا ته راغلم راځه چې کوم څه د خوخه هغه ژوند تیروا موږ ته شریعت حدود ټاکلي دي نه زنانه نه مردانه د حدودونو بغیر چې واختلو په بوله باندې بازان د کار وکړلو بس د حدودونو اوړي نه کو واختلی او یا نه اوړي یو ورځ روانه ده چې د دې ټول پختنه به کیږي نو نیکبخت انسان تم پکې یو تنبيه ده او بدبخت انسان تم پکې تنبيه ده چې هغه د ګناهونو لاس په سر شو توبه او باسي الله پاک ته په نیکو اعمالو کې تیزی وکي د ټول ته پکې خبرداري دي الله دې موږ تاسو سره د اخرت غم پیدا کړي الله دې زموږ استاد ټول ته عمل نامي په خلاص باندې راکړي او الله پاک دې زموږ تاسو قبر د عذاب نه اوساتي د حشر ورځ دې الله پاک موږ تاسو باندې اسانه تیر کړي الله دې موږ تاسو د عمل کولو توفیق